رسول الله صلی الله علیه وسلم په دریو خبرو باندې قسم خوړلې. په هغه دریو خبرو کې اولنۍ نمبر خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې چا بل یو ملګری زر معاف کو، مطلب دا دی چې د دله غوسه راغلی وه او هغه غوسه هغه وسکله او هغه خپل ملګری معاف کو، نو زه قسم خورم چې الله رب ذوالجلال به دته د قیامت د ورځې عزت ورنصیب کی. او دویم خبره هغه ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک خرچ کوي، څوک صدقه ورکوي، څوک د الله په لار کې صدقات او خیرات ورکوي، نو الله به د ده مال چې دی هغه سیوا کوي، د ده مال به کمیږي نه. او دریمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کم کس د مخلوق نه سوال کوي او خپل ضروریات د مخلوق نه چې دی هغه پوره کوي او مخلوق ته چې دی خپل لاسونه اوږده کوي او د هغوی نه چې دی نو مدد غواړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی به په ده باندې د غربت دروازې کولاوي کی، بجای د دې نه چې په ده باندې فراخي راشي، بلکې په ده باندې به د غربت، په ده باندې به د تنګ دستیا دروازې چې دی هغه کولاوي کی.